بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته و چې په هر کال باندې دلته د یو مسله پیښیږي د چې کومې مین 132 KV ټاوري د ولیږي پوه شو. دا انتهایی د افسوس خبره او دا بار موږ د حکومت نه دا مطالبه هم کړی و چې دا چې کومې ټاوري دي دا مهرباني وکړو پوه شو چې دا مین روډ باندې راولو پوه شو. مین روډ په وجه باندې به دا انشاءالله دا محفوظ وي. دا غرونه چې دي که نه دا قسم له دو دپاره د کوم غلې کوي کوم دا بریسونه ترې پټوي پوه شو نو هغه لپاره یو محفوظ ځای دی. لهذا موږ دا مطالبه کړې وه چې یاره یا دغه خلکو له چې کوم بدرګه قسم سیسټم څوکیداران دي هغه ورکړی شي او که هغه نه نو بیا چې کم سے کم د په مین چې کوم تورخم پاک افغان شهرادو په هغه باندې دا ټاورې منتقل کړي نو انشاءالله لنډي کوتل خلک به د دغه مصیبت نه دغه پریشانۍ نه بچ شي. بله دویمه اوس مطالبه ده چې اوس چونکې کار شوی دی کار پېښ شوی دی یو قسم حادثه پېښه شوې ده نو اوس زموږ د واډي احکامو دا مطالبه چې فوراً د چې کوم ټیکنیکل سټاف دی دو سره چې دا فوراً مهیا کړي دلته د ماښامه پورې چې دغه باندې کار شروع شي. که نه نو موږ به په احتجاج هم مجبوره یو. موږ به چې لکه هر هغه لیار به خپلوو پوه شو چې کوم دغو خلکو له زور ورکوي نو موږ د اعلی حکامو نه دا درخواست هم کوو چې فوري طور باندې چې دی نو د خلک ورته راولګي ځکه چې دغې حوالې سره لکه موږ ډېره تجربه هم دو او انشاءالله العزیز د الخدمت فاونډیشن او د جمع اسلامي رضاکار کارکنان دا انشاءالله د به تیاري خیره سره او موږ بس چې د کومو غلو غلچکو دا یو قسم کړی چې موږ دا کار کوو نو انشاءالله موږ دغې خبرې عزم کړی دی قسم هم کړی دی چې موږ به دا خدمت جاري وساري انشاءالله جی. ډېر زبردست دا بیا دې ټاور سره به ما کاوس کړی وه بله ورځ تا جي دغه د مو د کاوس کړی چیکینګ میک مې ولاړ واسطه نه شو یا مین خبره ده